په پښتنو کم طرف ته لاړئ؟ ولې درنه د خپل مشفق او مهربانه پیغمبر هېر شو؟ ولې دا ډمان سپورټ کوئ؟ ولې د قیامت دی علاماتو ته سپورټ ورکوئ؟ ولې داسې ډمو ناکاره خلکو ته سپورټ؟ که خاوره باندې څه روان دي زما عزتمندو، هغه خاوره په کومه خاوره باندې چې هغه مبارکه هستی پیدا شوه چا چې ټولې دنیا ته د امن او د هدایت پیغام ورسو، هغه خاوره په کومه خاوره باندې چې هغه مبارکه هستی پیدا شوه چا چې انسانیت د جهالت او د کفر او د ظلم د تورو تیرونه راویستو او د اسلام په ښکلي رڼا باندې وردن نه کوره، هغه خاوره چې انسان د انسانیت د درجې نه خو سکې د هغې نه خو پریوتې و بلکې د زناور د درجې نه مخکته پریوتې و چې زناور خپل بچی تکلیف له نه ورکوي او انسان داسې درجې ته رسېدلی و چې هغه به خپله پیدا شوي د خپل بدن نه پیدا شوي لور او خپل بچی هغه به یې راونیو او ژوندی به په خاورو کې ژوندی به یې خښوله او هغې به ورته چغې والې چې ولې مې خښې او پلار به خښه کړه تر دې چې د هغې اواز به په خاورو کې پټ شو. هغه انسانان هغه مبارکې هستی د دغه ځای نه راویستل، د دغه ظلم د انتها نه راویستل او د اسلام په یو ښکلي روښانه رڼا باندې وردن نه کړل. هغه هستی په دغه مبارکه خاوره باندې په دغه مبارکه ځمکه باندې زیږېدلې هستی، هغه مبارک چې هغه کفر ته چې کوم دی د کفر خلاف املا وتړل او عالم بغاوت یې اوچت که او د فحاشۍ او د عریانۍ خلاف عالم بغاوت اوچت که. نن په هغه خاوره باندې د پښتنو د لاسه نن په هغه خاوره باندې څه روان دي؟ د فحاشیو د عریانۍ سیلاب روان دی. زما عزتمندو تاسو د پاکستان دغه مشهوره ډمه پیژنئ، هلته پښتانه را لګېدلي دي او د هغې استقبال یې کړی دی. ای زما پښتنو ورونو، څومره چې دا جینۍ ګناهونه کوي، څومره چې دا جینۍ ډانسونه کوي، څومره چې دا جینۍ خپل نمایش کوي، په دې ټوله ګناه کې به ورسره دغه پښتانه شریک وي چې کوم پښتانه دا ډمې فالو کوي، کوم پښتانه چې دې ډمو له سپورټ ورکوي، کوم پښتانه چې دې ډمو له ډاډګیرنه ورکوي. دې ډمې لکه چا توجه ورنه کړه نو هېڅکله به دا دومره نمایش ونه کړي. خو دا چې کوم ځای ته ځي د پښتنو په سپورټ باندې ځي، دا چې په کوم سټیج ګډېږي د پښتنو په سپورټ باندې ګډېږي، د دې تر شا صرف او صرف د پښتنو لاس دی، د دې تر شا د پښتنو د غټو خلکو لاس دی، د دې تر شا د پښتنو د مضبوطو خلکو لاس دی. ای پښتنو د الله نه ویریږئ، که اسلام هم پریښی وي نو په پښتو کې هم دا خبرې نشته، په پښتو کې هم پردی تور سره ګډول نشته، په پښتو کې هم پردی تور سره ملاوېدل نشته، په پښتو کې هم سر تورول د تور سرې دپاره نشته. نو ای پښتنو تاسو له خو چې لا اسلام نو راغلی نو ستاسو په خټه کې دا خبرې وي، ستاسو په فطرت کې دا خبرې وي. نن چې اسلام راغی او په اسلام او په پښتو کې ډېرې خبرې د یو بل سره یو شان وي، نو ای پښتنو د الله خاطر وکئ، کو اسلام مو پریښی وي نو پښتو مو څه کړه، غیرت مو څه کو، ننګ مو څه کو، پت مو څه کو. دا په کومه لار باندې روان یې، دا په کومه ځمکه باندې داسې ډمانې تاسو سپورټ کوئ. زما عزتمندو دا د قیامت علامات دي. دا زه نه یم، دا د الله پیغمبر وی چې سندرغاړې به ډېرې شي، د ټنګ ټکور آلات به ډېر شي. خو آیا موږ او تاسو له نظر پکار دی چې موږ د دغه قیامت په علاماتو کې خپل ځان راوستو کو رامو نه وستو؟ دا پښتانه نن کم حد ته ورسېده، نن کم حد ته ورسېده چې لګیا دي او هغه داسې ډمو له سپورټ ورکوي. ما درته خبره وکړله چې څومره ګناه دا ډمه کوي او تر څو د دې توبه نه ده ویستې، که دا خوب کوي دا په ګناه کې ده، که دا په کور کې ده دا په ګناه کې ده، که دا خوراک څښاک کوي دا په ګناه کې ده، چې تر څو دې توبه نه ده ویستې او د دې ګډاګانې او د دې یو څه بل څه دا په سکرین باندې غږېږي. ای پښتنو د یو سیکنډ چې کومه ګناه په دې ډمې پسې لیکل شي، دقه عمره ګناهونه په تاسو پسې لیکل شي. د الله خاطر وکئ، د دې نه توبه وباسئ، د الله عذاب له دعوت مه ورکوئ. او بیا په یو داسې خاوره خو پښتنو تاسو له غیرت پکارو چې دا جینۍ تاسو تنبولې وې، دا ډمانې تاسو تنبولې وې، په یو داسې خاوره باندې تاسو چې کوم دی هغې له سپورټ ورکه. افسوس خبره ده چې هغه یو طرف ته اینا یو څو پټه فاصله کې د الله محبوب پیغمبر آرام فرما دی، ابو بکر صدیق رضی الله عنه آرام فرما دی، حضرت عمر رضی الله عنه آرام فرما دی، څو قدمه فاصله کې د هغې نه صحابه کرام آرام فرما دي. هغه مسجد نبوي منبر کوم چې ټولې دنیا ته چیلنج ورکړی و، کوم چې د ټولې دنیا د کفر خلاف عالم بغاوت اوچت کړی و، هغه محراب و منبر چېرته نه چې به د جهاد تشکیلونه کېده، چېرته چې به د کفر تکبر د خاورو سره میلاوه، هغه محراب و منبر باندې نن
دین پرې خودو تاسو خو مسلمانی پرې خودا تاسو خو قرآن پرې خودو تاسو به الله له څه جواب ورکوي په دغه پاک ځمکه د دغه پاک ځمکې تقدس دا چې نن پامالیږي دا د پښتون د لاسه پامالیږي خو اول نمبر دا د پښتون د لاسه پامالیږي دغه ډمې لا او دغه ډمو خلکو لا چې څومره سپورټ ورکوي دا پښتون ورکوي چې څومره پیسې پې خرچ کوي دا پښتون ورکوي چې څومره د دې د شوګانو انعقاد کېږي دا پښتانه کوي پښتنو په کم طرف روان یې اسلام ته خو پخوا خیر آباد ویلی دی خو کم از کم په دې خپله پښتو باندې نظر وکوي په دې خپل پت باندې نظر وکوي په دې خپل ننګ او غیرت باندې نظر وکوي چې زمونږ او ستاسو په پښتو کې څه دي او دا موږ او تاسو په کومه لار باندې روان یو تاسو وګورئ دا ویډیو چې دا پښتانه لګیا دي او دا څه کوي تاسو ویډیو وکتله چې دا پښتانه لګیا دي او د هغې استقبال کوي هغې ته هارونه اچوي او بیا هغه لګیا دي په سټیج باندې ګډاګانې کوي زه مناسب هم نه ګڼم چې زه د دې ډمو نوم والم او نه الحمدلله ما د دې ویډیوګانې زه ګورم خو دا مې تاسو ته وویلې چې دا ما ته ملګري راولیږي چې یاره تاسو په دې باندې یو څو خبرې وکئ او ملګري په مختلفو طریقو سره دا سیزونه راولېږل چې تاسو د ځانه چاله سپورټ ورکوي او دا څه قصه روانه ده نو په دې باندې تاسو خبرې وکئ نو ما یقیني چې یو دلی درد ماته په دې ورسید یو افسوس ماته په دې ورسید ای مسلمانانو د الله نه ویریږئ څومره عذابونه مسلسل په موږ او تاسو باندې را روان دي موږ او تاسو له الله موقع راکوي بیا ولې موږ او تاسو داسې کوو او عرب خو هغه اندازې ته ورسېده چې د دوبۍ په ځمکه باندې د دوبۍ په ځمکه د انډیا صدر چې کوم دی د ټول نه لوی مندر جوړ کو او قیمتي بوتان یې پکې ولګول او چې کله افتتاح کوله نو بیا د دوبۍ مشران عرب او د هندوستان صدر هم د هغې سره چې کوم دی په هغه افتتاح کې شریک دی او عرب ولاړ دی او د هغه سره افتتاح کې تاسو دې ته سوچ وکئ عرب او بت پرستی عرب او بت پرستی دا اور او اوبه دي او په هغه ځمکه باندې هم هغې راولګېده او د بت پرستۍ انعقاد یې وکړو او هغه عرب ورسره ولاړو زما عزتمندو هغه مشفق پیغمبر هغه مهربانه پیغمبر قسم دی ای پښتنو چې دا کومې نخرې نن روانې دي په دې امت کې دا د هغه مهربانه پیغمبر دعاګانې دي چې د الله نه سوال کړه چې الله زما امت به په یو ځل نه هلاکې ورنه څه روان نه دي څه شروع نه دي د الله نه ویریږئ توبه وباسئ د ډمو له سپورټ مه ورکوئ بل د نورو پښتنو ته هم چې تاسو ردي دا ویډیوګانې مه شیر کوئ تاسو لګیا یې د هغې چې کومې شوګانې دي د هغې چې کوم ګانې دي د هغې چې کوم ډانسونه دي هغه لګیا دي تاسو شیر کوئ او تاسو یې مخکې خلکو ته ښایئ نو دا څومره خلک چې ګوري دا ګناه به ستاسو کېږي نو زما عزتمندو د هغه مشفق مهربانه پیغمبر خاطر وکئ کوم پیغمبر چې د قیامت په میدان هم رونما شي نو تمام انبیا به د نفسي صدا کوي یو پیغمبر هغه د آدم علیه السلام نه راواله تر د عیسی علیه السلام پورې به یو پیغمبر هم د الله د قهر او د غضب او د غصې د وجې نه د الله په مخ کې قسم دی خبرې نشي کولی هر پیغمبر به خپل عذر پیش کوي دومره به الله په قهر او غضب کې وي چې د انبیاو سره به د ځان فکر پیدا شي د نفسي صدا به کوي چې زمونږ به څه کېږي په دغه سخته صحنه کې چې نور به راښکته وي ځمکه به توده وي هر سړی به د نوم او د مرۍ او د زنې پورې په خولو کې ډوب وي په دغه سخته صحنه کې به زمونږ او ستاسو مشفق الله اکبر او مهربانه پیغمبر هغه عظیمه هستی هغه مبارک شخصیت هغه به په دغه سخته صحنه کې د محشر میدان ته راشي تمام انبیا او تمام مخلوق به د الله د راضي کولو کوشش کوي الله به دومره په قهر او په غضب کې وي او مخلوق به کوشش کوي چې نن الله په خلا شي الله موږ سره خبرې وکړي الله حساب او کتاب شروع کړي او الله به پر رضا کېږي نه الله به په خلا کېږي نه زما عزتمندو په دغه موقع کې به زمونږ او ستاسو محبوب پیغمبر رونما شي او الله جل شانه به زمونږ او ستاسو پیغمبر ته نبی علیه السلام فرمایي زه به د عرش د لاندې په سجده پرېوځم ما ته به الله وایي سر اوچت که څه غواړه چې درکړمه او د چا شفاعت غواړه چې شفاعت دې قبول کړمه دومره مشفق او مهربانه چې د امتي په صدا به د حشر میدان ته راځي او خپل امت ته به د اسانۍ لارې ګوري او حدیث کې راځي زه به مقام محمود کې ناست یم او زما امتیان چې کله پولیس رات ته ورسي ما ته به اوازونه شروع کړي زه به رامنډه کړم جبریل امین به ما ونیسي چې لږ صبر وکړه زه به ورته یم چې زما امتیان ما ته نارې وایي بیا به راځي او په پولیس رات به د اسانۍ لارې ګوري و پښتنو کوم طرف ته لاړئ ولې درنه د خپل مشفق او مهربانه پیغمبر هېر شو ولې دا ډمان سپورټ کوئ ولې د قیامت دی علاماتو ته سپورټ ورکوئ ولې داسې ډمو ناکاره خلکو ته سپورټ ورکوئ د الله خاطر وکئ څومره ملګري چې دا ویډیو مخکې شیر کوي دا پیغام مخکې شیر کوي چې دې مسلمان
مسلمانانو دی پښتنو ته ورسی او هغوی ته الله د توبې توفیق ورکړي او د داسې خلکو سپورټ پرېږدي. وصلی الله علی النبی.